ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پرونی درس کې دا خبره په یو تفصیل سره شوی و چې علماء کرامو مفسرین عظامو مختلف انداز سره قرآن کریم مضامین بیان کړي دي. د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت منقول دے او هغه فرمایلی چې قرآن کریم په اعتبار د مضامینو سره څلور حصو باندې منقسم دی. یو حصہ پرون موږ ویلو چې د اول نه واخله تر سوره انعام او په دې حصہ کې چې کوم دې دا مسله ده چې پیدا کوونکی د هر یو شی الله، خالق د هر شی الله. دیم د سوره انعام نا تر سوره کهف پورې بلا مسله دا و چې مربی لكل شیء هو الله، چې الله مخلوق عالم پیدا کړ او د دې تمام مخلوقات معلوم کې بیا یو او دریم دا مقصد د قرآن کریم د سوره کهف نه تر سوره فاتحه پورې هغه دا و چې نفع شفاعت قهریه چې الله باندې د چا زور نه چي او اثبات القیامت چې قیامت راځي. نو د قرآن کریم دا سلور واړه مضامین په سوره فاتحه کې موجود دي. اول مضمون چې کوم دی هغه په الحمدلله کې دی. تمام صفات د خدای توب الله لري. او دویم مضمون چې کوم دی هغه پر رب العالمین کې موجود دی چې د تمام عالم پروردگار الله دی. او د دریم مضمون خلاصہ او مقصد هغه په الرحمن الرحیم کې دی. او د سلورم مضمون چې کوم دی هغه تفصیل اجمالاً په مالک یوم الدین کې دی. په مالک یوم الدین کې داغه اجمال له چې متصرف واقدار د ورځې د قیامت هغه یو الله او د جزا او د سزا رز چې کومه ده هغه ورځ د قیامت ده. دویم دا ما ویلو چې دې صورت دا ام القرآن ویل شوی دی چې دا مغز د قرآن کریم دی. دویم دې سوره فاتحه ته سوره شفا ویل شوی دی. او دغه رنګ دغه صورت ته د هدایت صورت ویل شوی. په دې صورت کې الله رب العزت
موږ ته د دعا چل ښودل دی او په دغه صورت کې الله رب العزت موږ ته د عبادت چل ښودل دی او په دې کې موږ ته چې کوم دی نیغه لار ښودل ده. مفسرین ذکر کوي چې الحمدلله د دې نه مخکې به ته ووایې قل الحمدلله، د بسم الله الرحمن الرحیم نه مخکې قل بسم الله الرحمن الرحیم. د الله تبارک وتعالی ارشاد متوجه دی چې ای بنده ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کو په نوم د الله، شروع کو په نوم د الله. د ټول قران کریم خلاصه په سوره فاتحه کې ده او د سوره فاتحه خلاصه هغه په بسم الله کې ده. لکه ګوره بال پاره د استعانت ده. الحمدلله تمام صفاتونه د خدایتوب الله لرزي، استعانت او مدد به د چا نه غواړو؟ الله نه. نو ته ووایه قل ووایه بسم الله شروع کوم په نوم د الله. بیا چې ته وایې الرحمن نو ته ووایه قل الرحمن قل الرحیم. وایه شروع کوم په نوم د الله. الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم چې خاص مهربان دی. الرحمن چې عام مهربان دی. الله رب العزت عام مخلوقات له رزق ورکوي. او هغه مولانا رومي سوی قبر ترساں وظیفه خورداری، هغه بت پرست آتش پرست هغیم چې کوم دی الله هغه له رزق ورکوي. او ستا خدای ته چیلنج ورکوي الله ته هغه له رزق ورکوي. نو الرحمن الله عام مهربان دی، په هر چا باندې مهربان دی. کافر لوگ رزق ورکوي، مسلمان لوگ رزق ورکوي. اوس دا ده چې یو شوبه په ذهن کې راځي چې مسلمانان غریبانان دي، دیندار طبقه ده په کار دا وه چې دا غریبانان دي. ولې غریبانان دي؟ الله به ورله ډېر مال ورکړی وي. حدیث مبارکه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که چرتا د دنیا قدر الله رب العزت سره د ماشي د وزر د عمره وي، الله رب العزت وي ما به یو فوټ په باندې چې کوم دی د اوبو ساس کوي یوه نړۍ به ما دله کوو. نو الله رب العزت سره د دې دنیا هیڅ قدر نشته. او پر ورځ د قیامت